ملګرو په سیټ باندې تاسو ته یو تصویر په نظر باندې راځي چې دا امریکا دا کوم چې ځان ته سوپر طاقت وایي. په دې باندې یو شهر دی، په دې کې لاس انجلس یو شهر دی، په هغې باندې اور لګېدلی دی چې دوی ځان ته طاقتور ملک وایي. هغه اور هغه ټول ملک او ښار یې په لپیټ کې اخیستی دی. دا ګورې هلیکاپټر هم شاته راځي او هغه هلیکاپټر کم اوبه غورځوي هغه داسې ښکاري په شان د اور، ولې چې اور ډېر زیات شوی دی، هر طرف ته یې واویلا جوړه شوې ده، پکې ډېر خلک هم وسوځېدل. دا د الله رب العزت راغلی عذاب دی. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې دوی ته به په دنیا کې موږ لومبی د غټ عذاب نه مخکې وړوکی عذاب وسکوو. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. دا په دې وجه باندې چې په دنیا کې دوی دا وړوکی عذاب ویني او بیا د غټ عذاب نه مخکې دوی دا وړوکی عذاب وسکي، بیا دوی زما طرف ته رجوع ځي. دا هغه کفار دي چې د دوی په باره کې الله رب العزت د دې نه مخکې 1400 کاله مخکې آیاتونه راغلي، د الله حکم راغلی دی چې به دوی به په دنیا کې وړوکی عذاب مخکې راځي، د هغې نه وروستو به دوی زما طرف ته رجوع کوي. که ویې نه کړله بیا د دوی دپاره عذاب الادنى دون العذاب الاکبر غټ عذاب به راځي، هغه د آخرت عذاب دی، دوی به ورته مبتلا کېږي. نو ملګرو د الله رب العزت پکړ ډېر زیات سخت پکړ دی. ان بطش ربک لشدید، ډېر سخت پکړ دی. نو ملګرو د خلق د هغه کفار دي چې دوی ځان ته طاقتور ویل، ځان ته سوپر پاور ویل، نو الله رب العزت نن په دوی باندې هغه وړوکی عذاب راوستی دی چې په دنیا کې دوی ته ښایي چې دوی آخرت د عذاب نه ویریږي. لیکن دا کفار دي، د دوی په زړونو باندې مهرونه وویلې شوي دي، دوی ایمان نه راوړي. محترمو ویډیو که پسند ښکلي راغلی نو ملګرو د امریکا شهر دی دا ډېر زیات په اور په لپیټ کې راغلی دی. د الله رب العزت د عذاب نه وساتئ، ویریږئ.